السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دی چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه باندې یې. ناظرینو، نن مې تاسو له یو ډیره اهمه ویډیو راوړې ده او هغه ویډیو داسې ویډیو ده چې د هغې په وجه باندې ډیرو خلکو چې کوم دی نو څوک کافران کړل او څوک یې مسلمانان کړل. نو دا یو اهمه ویډیو مې تاسو له راوړې ده، ضرور وګورئ. او هغه ویډیو د منیر شاکر ده چې په څه سبب او څه وجه باندې دته علماو کافر ویلی او څه وجه باندې دا چې کوم دی نو علماو د اسلام نه خارج کړی وو. هغه ویډیو مې درله راوړی، دا ویډیو را سره وګورئ، بیا در سره خبرې کوم. د مفتي منیر شاکر صاحب ته یو دویم کفر ښکاره کوم چې را د څومره لوی کفر کړی و. ستا ملا وایي چې رسول الله امي و، څه شی و؟ انپړ و، په هېڅ شي نه پوهېده. صلح حدیبیه کې علي رضی الله عنه ولیکل محمد رسول الله ته وایي چې کوم ځای کې لیکلي دي چې ځای ورکړه، نه پوهېده، نه پوهېده، لوستل یې نشو کولی. قرآن وہی تو وی ان پڑھا وی نہ لکھنے والا نہ پڑھنے والا من قبل، اس سے پہلے تمہیں میں نے نبوت بھی دی، تمہیں امامت بھی دی، تمہیں علم بھی دیا، تمہیں پڑھنا بھی سکھایا، تمہیں لکھنا بھی سکھایا، تاکہ قرآن کریم میں کوئی رد و بدل ان پڑھا سڑی چتا دا ہوئی چتا آیت ہوئی کا ہوتا آیت غلط ہوئی کا پتہ لگی سوال نه تمہارے پوهېږي. خو خوځوي که نه انپړه سړي صحابي ته وایي چې آیت داسې ولیکه، شیعګان وایي چې دوی غلط لیکلی دی، قرآن چې دی پکې تحریف شوی دی. ته وایي چې نه تحریف پکې نه دی شوی، خو رسول الله انپړ و. هغه دلیل جوړوي چې هغه حدیث پوهېده نه، صحابه ته به یې وایي چې دې ځای کې د علي نوم ولیکه، هغه به ونه لیکه، ته خو پته نه لګي چې ولې لیکه. قرآن کریم اعلان کوي اقرأ بسم ربک الذی خلق. اے مولا صاحب، اردو کی تفسیر اٹھائیے، پشتو کی تفسیر اٹھائیے، انگریزی کی تفسیر اٹھائیے، عربی کی تفاسیر، ترکی کی تفاسیر، 7 لاکھ تک تفاسیر کا لوگ کہتے ہیں کہ لکھی گئے ہیں. ہر یو مانا دا کڑی دا اقرا پاڑ نشید پڑھاول. دا د مفتي منیر شاکر صاحب کفر دی چې لکه د ټولې دنیا او د هرې زمانې مولا او پیر رسول پاک صلی الله علیه وسلم یې انپړ ثابت کړی دی. بغیر د قرآن نه نور ټولو کتابونو رسول پاک صلی الله علیه وسلم څه ثابت کړی دی؟ انپړ، چې د لیک لوست دله نه ورتله. او مفتی صاحب اوس په دې زمانه کې راپاڅېد او وایي چې نه، ستاسو دا خبرې غلطې دي او رسول پاک صلی الله علیه وسلم هغه لیک لوست پیژندو. نو دلیل اوس د کومو خلقو سره دی؟ دلیل ظاهر دا چې لکه ټول امت جمهور علما چې ورته وایي هغه په دې متفق دي چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم انپړ و. نو خامخا د دې سره هم څه دلیل خو به وي که نه. نو بیا ته مفتي صاحب تپوس هم کوي چې لکه قرآن کې چې ورته وایي اقرأ ولوله، نو دا خو د هرې ژبې تفسیر لیکلي چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته الله سوی ولوله. نو الله ته ولې پته نه وه چې یاره زه چې چاته یم چې ولوله کتاب ول ورکوم چې دا ولوله، او هغه انپړ دی او الله ته پته نه وه. وایي که نه په دې تفسیر کې وایي چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم وایي چې زه خو انپړ یم، بیا ورته وایي چې ولوله چې زه انپړ یم، بیا یې وایي چې ولوله زه انپړ یم. نو چې کله دی انپړ و نو یا خو الله ته پته نه وه، نعوذ بالله. کو چېرې تاسو وایي چې الله تعالی د هر څه نه خبر دی، نو بیا ستاسو دا کار غلط دی، ستاسو دا تفسیر غلط دی. ځکه چې ولوله او په واوره کې فرق دی. کو چېرې رسول پاک صلی الله علیه وسلم انپړ وی، لوست یې نشي کولی، لیک یې نشي کولی، نو الله به ورته څه وي؟ کتاب راوړی که نه، موږ چې چاله خط راوړو او چاله یې ورکوو، موږ ته پته وي چې لکه دی 10 12 پاس دی، نو موږ ورته څه ولوله دا پړاو کا ولوله دا ټیک ده. خو چې موږ ته پته وي چې یاره دا انسان انپړ دی، نو موږ ورته څه وایو؟ واوره چې په دې خط کې څه لیکل شوي دي. دا ده که نه؟ هر کله چې انسان هغه په ولوله کې او په واوره کې فرق کولی شي چې انپړ سړی به اوري
او پړه لیکه بس کیږي دی بل ولي. نو دا لکه اوس د دې حضراتو د خبرو ته وګوره چې وینا هغه انپړو. رسول پاک صلی الله علیه وسلم د تمامو انسانانو استاذ دی او هغه استاذ دې څه ثابت کو؟ انپړ ثابت کو. ما په پی ټی وی باندې په د محرم کې د شیعاګانو د مجلسونه ښیي، خو یو ذاکر لګیاو دومره ګستاخي د رسول پاک صلی الله علیه وسلم وکړه چې زه د مجلس نه پاسېدم، ما بیا هغه ټي وي نه کتو، چا سره ناست وم. په هغې کې هغه ذاکر وایي چې لکه الله تعالی قرآن کې وایي چې علم والا او بې علم خلق دا یو شان نشي کېدی. ټیک شوه؟ نو هغه د خپلو حاضرونو نه تپوس کوي و علم والا قرآن کې راغلی دي چې علم والا او بې علم سړی دا یو شان نشي کېدی. نو بیا تپوس کوي وای علی رضی الله تعالی عنہ سو علم والا ہو کون پڑھو پڑھا لکھو کون پڑھو هغه وای پڑھا لکھو او محمد صلی الله علیه وسلم سو کو پڑھو کنه. دلته کې ګورا په دې خبرو باندې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم نبرتری شیعاګان د علی رضی الله عنه ثابتای. جواز ولا چا فراهم کړو؟ دې تفسیرونو دې مولانو دې خلقو، ځکه چې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ متعلق ټول تاریخ کې دا راغلي چې پړه لیکو او په هر تاریخ کې دا راغلي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان پړو. نو د الله په نسبت باندې پړه لیکو او ان پړ عالم او جاهل دا یو شان نشي کېدی. نو دغه ظالمانانو یعنی دغه ظالم رسول پاک صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله زه ما لغه لفظ ناراضي چې ثابت کو او لوی بدبخت خو غم دی خو د دنه زیات بدبخت سوق دي سوق چې وای منګه منون کیو وای دان پړو یا لکه چې د تمامو انسانانو رهبر وو، د تمامو انسانانو استاد او تاسو ته امام الانبیاء هم وای، د ټولو پیغمبرانو امام او د انپړو. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام زموږ په شان د مایده خاندان نه و، د رویل فیملی خاندان سړی و، د رویل فیملی سړی و، بادشاهي خاندان سړی و. بادشاهان خپل اولاد انپړه پرېږدي نه پرېږدي که نه؟ نو خامخا رسول پاک صلی الله علیه وسلم پڑھا لکھو عالم او دی خو پرې دام تړي که نه چې یاره چې کله وشو او یو زنانه حلیمه به چې دا هغه راغلې وه اوښې ټپه وه کمزورې وه بیا ته هغې وړو. یا لکه یو مور یو بچی راوړي موږ لکه زموږ دا ښځې خپل بچی چاله ورکولی شي واله ته یې ساته زه به ترې خبرېږم نه. دا ټولې دروغ خبرې دي چې هغه وړو بیا شپږو کالو شو او راغی، دا ټول د دروغو خبرې دي. نو دا د مفتی منیر شاکر صاحب هغه ښکاره کفر چې د خدای دوستا ته دا کفر ولې کې چې د ټولو زمانو مولانو د ټولو زمانو پیرانو کتابونو هغه انپړ ثابت کړی، ته قرآن رالی او وایې چې نه نه دا پړ لیکو. داسې کفر خو څوک نه کوي که نه؟ بس چې داسې کفر څوک کوي او د دې کفر جرأت څوک کوي نو هغه ته د ژوندي پاتې کېدو حق شته دی. بیا خامخا به شهید کېږي به که نه؟ نو دا د مفتی منیر شاکر صاحب کفر و چې تاسو ته مې خو چې یاره داسې نه و په کار، د دې نورو سره ملګری شه ښه مزې به کوې. دروغ وایه په منبر کې نه، خلک خوشحاله وه په خدای یقین وکوه نن مې دا خوب ولید او پرون مې دا خوب لیدلی و، وایه دغه دی ګورم هغه دی جبرایل راغی او دغه میکایل راغی او بس دا دروغ خبرې ورته کوه. نو خلک به دې ښه په اوږو ګرځئ. اوس چې ته راځې او خلکو ته نیغې نیغې خبرې کوې، سپینې سپینې خبرې کوې او بیا د دې دروغ ښکاره کوې، د دې کمزورۍ ښکاره کوې، نو خامخا به دغه دې انجام وي. دې ته اوس وګورئ چې د خدای دوستانو تاسو الله ته هم نه ګورئ چې الله ورته وایي ولوله اته نه دی خوان پړو
نو دا ته به الله ته وایي چې صاحب خو انپړ و دته تا ولې وې او اقرا داسې نه ده. نو اقرا خو په هره ژبه کې ولوله ته وایي که نه پړ لو پړ 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 او ته وایي چې نه دی خو انپړ و. نو چې دی انپړ و یا خو الله ته پته نه وه نعوذ بالله. او یا کو الله ته پته وي مونږ خو دا یقین دی چې الله د هر څه نه خبر دی. نو چې هغه ورته ویلي پړ نو دقې نه پته لګي چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم پړه لیک کو انپړ نو ستاسو په شان جاهلم نو چېر حق او ناحق نه پیژنده. دا ویډیو تاسو وکتله چې په دې کې منیر شاکر چې کوم دی نو یوازې د نبی علیه صلات وسلام نه بلکې د صحابو هم ګستاخي کړې ده او هغې پسې هم چې کوم دی نو یو مسخره کړې ده. نو ناظرینو په دغه وجه باندې علما کرامو منیر شاکر چې کوم دی نو هغه د اسلام د دایرې نه خارج کړی و او دغه ویډیو تاسو په خپله باندې هم وکتله فیصله په خپله باندې هم وکئ چې څوک د نبی علیه صلات وسلام یا د صحابو په شان کې دا شانتې الفاظ دا شانتې خبرې استعمال کړي نو آیا هغه چې کوم دی نو په اسلام کې پاتې کیږي او که نه پاتې کیږي. ضرور خپله رائے په کمنټ سیشن کې پیش کړئ او که تر اوسه پورې تاسو زموږ دا چینل سبسکرایب کړی نه وي نو دا ضرور د ځان سره سبسکرایب کړئ. په الله باندې مو سپارم